حضرت حذیفہ مرعشی رحمت الله تعالی علیه هغه فرمایي چې زه د ابراهیم بن ادهم په خدمت کې د هغې صحبت کې پاتې شوی او د ابراهیم بن ادهم د صحبت شرف راته حاصل دی. الله تعالی دې هر مومن مسلمان لا د نیکانو د صحبت او د هغوی خدمت کې د پاتې کېدو مواقع ورکي. نو دا فرمایي د ده نه تپوس وشو چې تا ابراهیم بن ادهم کې داسې څه ناشنا او عجیبه خبره لیدلې وه. ځکه د هر یو ولی د هر یو عبد صالح ځان له خصوصیتونه وي او ځکه د هغې د ولایت نوعیت د اختلاف د وجې نه د هغوی مزاج او د هغوی کارنامې مختلفې وي. نو دا فرمایي چې ما هغې کې څه ډېرې ناشنا او عجیبه خبرې کتلې وي. تیر شوي درس کې مې د هغې بیان کړی و، لیکن وخت د اختصار د وجې نه ډېر اجمال سره مې کړی و. دا فرمایي چې منګه مکه مکرمې راستې باندې روانو، مکې ته روانو، د مکې اراده م وه او زموږ سره د خوراک څښاک دپاره څه نه و. بغیر د خوراک نه، بغیر د څښاک نه ډېرې ورځې موږ مزل وکړو او بیا موږ کوفې ته داخل شو. هلته یو وران جومات و غیر آباد، هغه کې م قیام وکړو. نو حضرت حذیفه مرعشی رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې ابراهیم بن ادهم ما طرف ته وکاته او راته ویل چې ای حذیفه ما ته تا باندې د لوږې آثار ښکاري، داسې ښکاري چې د ډېر زیات اوږې شوي. وایي ما هغې له اثبات کې جواب ورکړ چې ها همدغه شانته ده، ځکه ډېرې ورځې نار نهر روان یو، سفر کوو، نو لوږه خو طبعا انسان ته کېږي. ما ته ویل چې دوات او کاغذ راوړه. ما هغې له دوات او کاغذ راوړو، هغې ولیکل بسم الله الرحمن الرحیم او بیا ولیکل ای الله هر حال کې زمونږ مقصود الله ته وي او د هرې خبرې اشاره زمونږ تا طرف ته وي. ځکه د الله سره چې کله د بنده تعلق جوړي نو د هر مشکل حل چې لټوي هغه د الله سره لټوي. بیا هغه کاغذ باندې، هغه چټۍ باندې یو څو اشعار ولیکل. اشعار داو چې انا حامدون، انا شاکرون، انا ذاکرون، انا جائعون، انا نائعون، انا عاری، هي ستة وانا الضمین لنصفها فکن الضمین لنصفها یا باری. دی خط کې لیکي هم خبره د الله څخه کوي، الله والا د الله څخه خبرې کوي. تحریر یې ولیکو انا حامدون، الله زه ستا حمد کوونکی یم، ستا صفت کوونکی یم، ستا ثنا ویونکی یم. انا شاکر، ته چې ما باندې کوم انعام وکې، کوم احسان وکې، نو ستا دغه احسان په بدله کې ربه زه ستا بندګي کوم، ستا تعریف کوم. انا ذاکرون، الله زه تا یادونکی یم. انا جائعون،
ربه وږی ما، خېټه کې مې خوراک نشته. انا نائع او زه تږی یم، د اوبو ضرورت دی راته. انا عاری ربه زما کپړې ډېر زیاتې خرابې شوي دي، د کپړو ضرورت دی راته. خو بیا ورته وایي هي ستتون، ربه دا شپږ کارونه دي، شپږ څیزونه دي. وانا الدمین لنصفها، د دې شپږو د نیم دا زما ذمواري ده، زه ضامن یم چې زه به ستا حمد بیانومه، ستا ذکر به کومه او ستا شکر به ادا کومه. او فکن الدمین لنصفها، یا الله د دې باقی شپږو څیزونو الله ته د هغې ذموار شه. الله خو هسې ذموار دی. یعنې زه وږی ما نو ربه مړول مې ستا ذمهداري ده. زه تږی یم، اوبه راکول الله ستا ذمواري ده. انا عاری، زما کپړې نشته، نو ربه زما د کپړو انتظام دا ستا ذمهداري ده. یا باری، اے خالقه. اوس د بل چا نه چې دا چیز میلاویږي نو په څه باندې به میلاویږي؟ د بل چا تعریف به کوم چې بل څوک یې راکړي، نو خو ویم به که نه چې ستا ډېره غټه مهرباني، ستا شکریه، نو د هغې مدح به کومه چې دا ډېر سخي سړی دی، مال یې روټۍ راکړه، ډېر غمخوار دی، اوبې لاله راکړې، او ډېر خدمت خلق پکې دی، کپړې لاله وکړې. خو دا ستا نه سوا د بل چا تعریف، ستا نه بغیر د بل چا مدحه، ستا نه بغیر د بل چا ثنا او صفت. لهب نارین، الله دا د اور لمبي دي زما دپاره، د اور لمبي دي، ځکه زما د ټولو حاجتونو سرچشمه، منبع، مرکز الله ته. نو ربه دا چې کوم زما دپاره جهنم دی، نو الله ما د دې نه بچ کا. فاجر عبیدک من دخول النار. دا دار چا یو مزاج وینو، د چا په مزاج کې چا د لاس نیول آسان وي، او د چا په مزاج کې د الله نه سوا بل چاته لاس نیول، حاجت غوښتل دا ډېر ګران کار وي. او د الله غیرت دا دی ګورې چې خپل خاص بندگان چاته نه محتاجوي. اکه محتاجوي نو هغې د رب څه حکمت وي، څه راز وي. نو فاجر عبیدک من دخول النار، ربا ما د جهنم اور ته د داخلېدو نه الله دا خپل بنده بچ کا. والنار عندي كالسؤال، والنار عندي كالسؤال. دا ډېره زبردست تشبیه ده. اوس په کار خدا ده چې ابراهیم بن ادهم وایي چې دا سوال د غیر الله نه زما دپاره داسې دی لکه د جهنم اور، داسې نه وایي. ابراهیم بن ادهم وایي دا د جهنم اور زما دپاره داسې دی لکه چاته چې زه د چا نه چې زه سوال کوم. د دې مطلب دا دی چې د الله چې کوم خاصان دي، د الله چې کوم خواص بندگان دي، هغه د الله نه سوا بل چا طرف ته چې توجه ګرځوي د حاجت روایی دپاره، د حاجت برارۍ دپاره، د حاجت د پوره کېدو دپاره، دیو ته چې د دې نه کوم اذیت او تکلیف رسی دا د جهنم د اور نه ډېر سخت دی. نو ځکه دا وایي والنار عندي کالسؤال، دا اور د جهنم زما په نسبت باندې داسې دی لکه چې سړی د الله نه سوا د بل چا د سوال کوي. فهل ترى
الله تکلفنی دخول النار فهل ترى، نو هغه ورته وایي چې ته ما د جهنم د دې اور نه بچ کې. نو خدای خو ډېر مهربانه دی. الله خپلو بندګانو باندې د اویاو میندو د مهربانۍ نه زیات مهربانه دی. دې باندې ځان پوهېدل ډېر ضروري وي. او چې کومو کسانو ته د مور صحبت نصیب وي، الله دې زموږ ستاسو د چا میندې چې ژوندۍ دي الله دې ورله ډېر زیات صحت ورکړي. نو مور خو ډېره زیاته مهربانه وي. او کله چې مور ژوندۍ وي نو دې بچي ته د مور چې کوم نعمت دی د دې نعمت احساس نه کېږي. چې کله پلار ژوندی وي نو احساس ورته نه کېږي. خو الله مکه چې کله دا مور پناه شي هغې نه پس دا زندگی پیکه شي. داسې هم نه وي لکه بنده چې روټۍ خوري او مالګه پکې نه وي، د هغې نه هم ډېره بې خونده شي. او مور کې یو خصوصیت دی، ځکه که څوک پلار زموږ د ملګرو کې نه دی جوړ شوی نو زوی خو جوړ شوی دی. نو مور چې کله دا زوی څه خبره باندې ناراض وي او اگر چې ګناهګار هم دا زوی وي، ګناه هم دته وي، جرم هم د ده وي، خو دا زوی روټۍ خوړل پرېږدي او د باندې د خفګان آثار ښکاره شي، طبیعت یې خراب شي، کور ته راشي او بنده چې خفه شي بیا کور ته ناوخته راځي. نو مور یې ګوري چې دا بچی مې راغلی که نه دی راغلی، او کله کله ته غم خپوي. نو هغه خپله انا هم نه متاثر کوي چې په خپله ورشي، خو تپوس کوي چې هغه هلک راغلی دی او که نه دی راغلی. او بیا چې راغلی داسې خاموشي غونده کې تپوس هم کوي چې روټۍ خوړلې ده او که نه یې ده خوړلې. خو مور هغه وخته پورې روټۍ نه خوري چې څو پورې هغه بچي روټۍ نه یې خوړلې. او الله د اویاو میندو نه ډېر مهربانه دی. نو کله چې صحیح معنا باندې انسان خفه شي او د خپل خفګان او د خپل اذیت، د خپل حزن، د خپل غم، د خپل کرب اظهار مخلوق ته کولو په ځای باندې، یو مخلوق له درخواست ورکولو په ځای باندې، مخلوق ته لاس په سینه باندې کېښودو په ځای باندې، مخلوق ته سر ښکته کولو په ځای باندې، دا ټول حاجتونه د خپل زړه درد، غم، کرب، علم، مشکلات دا رب ته کیږي او تنهایی کې ورته کیږي او ځان له ورته کیږي او خبرې ورسره وکړي. لکه څنګه چې بنده د یو مهربان، مشفق، عظیم المرتبت کس څخه خبرې کوي، یو مشکل ورته پیش کړي، ربه دا راته تکلیف دی، دا راته تکلیف دی، ته خو ډېر مهربان یې. د ځمکو مالک خالق دی، د اسمانونو خالق دی. الله باران ته راوری، دا غټ غټ غرونه تا ودرولي دي، زما خو ډېر حاجت دی، ربه ته خو ډېر زیات مهربان یې. د اویو میندو نه ستا مهرباني زیاته ده، ربه زما دا حاجت پوره که. نو دا نیکان بندگان د الله نه غوښتو باندې خو پوهېږي که نه. د نیکانو بندگانو د الله د دوستانو واقعات اورېدل، د هغو محافلو کې کېناستل، هغې نه انسان ته یو څو څیزونه میلاویږي. د ټولو نه لوی څیز دا میلاویږي چې دا به د خپل رب سره تعلق څنګه جوړوي. او دا د الله د نیکانو بندگانو صحبت ډیر ضروری دی. دا صرف د کتابونو نه حاصلېږي، دا د کهانیانو د اورېدو نه حاصلېږي. د دې لپاره صرف د کتاب و سنت مطالعه کافي نه ده. که صرف دا کافي وي نو بیا به الله قرآن را لېږلی وی، خو د الله پیغمبر به نه را لېږلی. هغې خو عرب و که نه، فصاحت، بلاغت، هر څه باندې پوره و.
خو د هغې باوجود الله چې کله دغه بلیغ او فصیح کتاب را لیږي نو په محمد عربي صلی الله علیه وسلم باندې را لیږي. د دې مطلب دا دی چې د دې معارف او رموز او دې باندې عملی تربیت د الله د نبی نه بغیر دا ډیر ګران دی، آسان نه دی. نو دا الله ته سوال کوي ربا د دې جهنم د اور نه به مې الله ته بچ کې. خط یې ولیکه او حذیفه مراشی رحمت الله تعالی علیه لی ورک. ډیر ملګري د خپلو مشایخو د هغې د هر عمل په رمز باندې په سیر باندې نه پوهېږي او پوهېدل ضروري هم نه دي. او زمونږ د تصوف په اصولو کې دا یو ضروري خبره ده چې مرشد خو به په خپل مسترشد مرید باندې شاگرد باندې طالب باندې امتحان به کوي، خو دا مرید به په خپل پیر باندې امتحان نه کوي. دا به کرامات نه غواړي. نو او دا به هم نه پوهېږي چې د دې څه راز دی. بس وي به یو راز به وینو. نو هغه خط هغې له ورکه وایي دا روقه واخله او بهر لاړ شه او چې تا ته لومبی کم کس میلاویږي نو دا روقه وله ورکه. لومبی تا ته څوک میلاویږي دا روقه وله ورکه. چې کم کسان بد عقیده دي، منکرین دي، شریعت رموز باندې نه پوهېږي، اسرارو باندې نه پوهېږي، د شریعت صورت رسم او نوم باندې نه پوهېږي، د شریعت حقیقت باندې نه پوهېږي، هغې زړونو کې ډېر سوالات پورته کېږي. خو څوک چې پوهېږي هغې زړه کې سوالات نه راځي. دا یو ځان له موضوع دی، انشاءالله دې باندې به کله خبره کوم. نو وایي دا خط واخله بهر لاړ شه او چې کله تا ته لومبی کس میلو شي نو هغې لی ورکه. خط یې واخیسته بهر لاړ. د ټولو نه مخکې خچر باندې یو کس سوار دی، هغه راغی، هغه میلو شو. بس د خپل مرشد ابراهیم بن ادهم رحمت الله تعالی علیه د حکم تعمیل یې وکړو او هغه خط یې هغې له ورکه. خط چې څنګه کولاو که خط کې دغه لیکلي دا کم چې اشعار مې تاسو ته بیان کړل: انا حامدون، انا شاکرون، انا ذاکرون، انا جائعون، انا نائعون، انا عاری، هي ستة وانا الضمین لنصفها فكن الضمین لنصفها یا باری، مدحی لغیرک لهب نار خستها فاجر عبیدک من دخول النار او والنار عندي كالسؤال فهل ترى الا تكلفني دخول النار. چې څنګه هغه دا خط کولاو کو، د خط ته وکتل نو په جړا شه. تپوس دې کوي دا روقه دا کاغذ چا چې لیکلی دی دې وخت کې هغه چېرته دی؟ حذیفه مرعشي ورته وایي چې فلاني جومات کې ویران جومات دی، خراب جومات دی، آبادی روانه شوې ده، غیر آباد جومات دی. وایي هغې ماله یو تیلی راکړه او په هغه تیلی کې 600 دینار و. وایي بیا زما ملاقات د یو بل کس سره وشو لاره کې. ډېر حیران شوم. خط مې وله ورکړه، د خل لیدو سې وجړل. د جړا نه بعد یې تپوس وکړو چې دا خط چا لیکلی، هغه څوک دی؟ پلاني جومات کې دی. مالې د 600 دینارو تیلی راکړه. هغه وخت کې دا ډېر لوی څیز و. نو دا کس څوک دی؟ د خچر باندې چې سور دی. وایي هغې راته وایي چې دا عیسایي دی. بیا راته نور هم حیراني وشوه، عیسایي څه کار دی چې هغه د یو مومن
ابراهیم بن ادهم سره محبت کوي. وی هغې نه پس زه ابراهیم بن ادهم رحمت الله تعالی علیه حضور کې حاضر شوم، ټوله قصه مې ورته وکړه. وی هغې راته ویل چې ګوره تیلی درکړې خو دې تیلی سه به لاس نه لګې. یو طرف ته وګې دی د خپلې لوږې شکایت یې ورته وکړو، ویل یې ګو تیلی میلاو شوه 600 دیناره پکې دي چې راوړه وایي دې تیلی ته به لاس نه لګې. اوس که موږ وو نو ټیکه مو سره جګړه کوله چې سیو بزرګي دي په خپل ځای باندې زه خو د لوږې نه مړ شو، ایله مشکله باندې څیز میلاو شوی ته لاس به ورسره نه لګې. خو د نیکانو صحبت کې څوک چې پاتې شي نو الله پاک هغې له د صبر توفیق ورکوي. وایي دې کې مې چې کاته نو هغه راغی، ډېر وخت نه و تېر شوی، او هغه د حضرت ابراهیم بن ادهم رحمت الله تعالی علیه سر مبارک خل کو او د هغې په لاس باندې ایمان باندې مشرف شو، هغه مومن شو.